السلام علیکم ملګرو. رحمان الله ګربز د اندوانو یو تهوار منو کړی دی چې په هغې په وجه باندې ډیر زیات د تنقید ښکار جوړ شوی دی. رحمان الله ګربز داسې کم د اندوانو تهوار منو کړی دی او بیا هغې نه پس هغه معافي هم غوښتلې ده. نو په دې ویډیو کې تاسو سره مکمل معلومات زه شریکوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. څنګه چې د مسلمانانو مختلف تهوارونه وي لکه رمضان وي، بیا وړوکی اختر، غټ اختر، دغه رنګ د اندوانو هم ډیر زیات تهوارونه ویجی. هغه تهوار کې چې کوم دی رحمان الله ګربز هم یو عیسائی شتلی ده. تاسو له دې معلومه چې په اوس کرنټلی په انډیا کې د اندوانو یو تهوار چلیدو چې د هغې حوالې سره څومره هم کرکټ پلیران دي هغې په انډیا کې موجود یا انډیا نه دوبۍ کې موجود کم لیگ شروع دی کې د انډیا ټیمان هم شته دی، لکه د انډیا د اونرانو ټیمان پکې هم شته دی. نو د هغې کې ډیوډ وارنر وغیره دغه خلکو خپل سټیټس باندې لګولو، چونکې خو مسلمانان نه دي. خو دغه رنګ رحمان الله ګربز چې کوم دی د خپل انسټاګرام سټورۍ باندې هم د اندوانو هغه تهوار حوالې سره یو سټیټس لګولو چې په هغې کې دا ګانا هم پرېښودی و. یو مطلب د هغې د مذهب سره ریلیټډ یو ګانا وه چې میرے گر میں رام د هغې یو بګوان دی. د هغې مطلب څومره هم په دنیا کې مذهبونه دي، موږ د هر مذهب قدر پکار دی، احترام پکار دی جی. نو رحمان الله ګربز د خپل انسټاګرام سټورۍ باندې دغه رنګ څه ګانا پرېښودی وه چې میرے گر میں رام داسې څه وه. نو په هغې په وجه باندې ډېر زیات د تنقید ښکار جوړ شوی. ډېر مسلمانان چې کوم دي هغې ته خفه شوي هم و. د رحمان الله ګربز چې کوم فینس دي هغې پرې خفه شوي هم و، چونکې خفګان پکار هم دی. رحمان الله ګربز چې کوم دی بس غلطي ترې شوې انسان دی، په ځان پوه شوی نه. نور هم د ټیم میټس بس هغې ټولو سټیټس یې لګولي دي، ده پکې هم خپله سټوري خپل انسټاګرام سټوري دغه رنګ لګولې ده. هغې نه پس بیا د هغه سټوري ختمه کړه، هغه سټیټس یې ختم کړو. پکې بیا د حرم شریف د خانه کعبې تصویر لګولو چې معافي هم غوښتلې ده او په کار هم دغه رنګ وه چې الله پاک نه هم معافي وغواړي. لکه ضرور نه چې موږ مسلمانان به راپاسو تنقید به کوو، نو هله به یو سړی راویښېږي. انسان له هم خپله سر سترګې په کار دي چې زه دا سټیټس باندې دا څه لګوم یا زه څه کوم یا زما کوم عمل دی یا زه په سوشل میډیا پلیټفارم باندې څه شیر کوم، آیا دا د اسلام خلاف نعوذ بالله خو نه دي، یا په دې په وجه باندې زه د یو مذهب توهین خو نه کوم، یا زه په دې سټیټس باندې یا په دې ویډیو باندې د مذهب یا د انسان سب توهین موهین خو پکې نشته دی. نو هر سړي له دا خپله سر سترګې ساتل مطلب خپله هم پوهه پکار ده. نو رحمان الله ګربز نه دغه یو غټ مسټیک شوی چې دې په وجه باندې څومره هم سوشل میډیا پلیټفارمز دي د رحمان الله ګربز چې کوم فینس دي ای پې هغه مطلب ډېر زیات تنقید کړی و. هغې نه پس رحمان الله ګربز هغه سټوري هم ختمه کړه اور معافي هم وغوښته اور د حرم شریف د خانه کعبې تصویر بیا په خپل سټیټس باندې ولګولو جي. نو دا څه اهم اپډیټس ما به تاسو سره شریکوم. ځکه کیدای شي تاسو له هم څه داسې تصویر یا څه ویډیو وغیره مخې له راشي، نو دا مکمل سټوري مې در سره ځکه شریکوله، ځکه ډېر خلک په داسې شي چې څوک په ورپسې کیدای شي بدې ردې وایي. نو ګوره د هر مذهب قدر پکار دی. هر څومره هم په دنیا کې مذهبونه دي، لکه چې ته له خپل اسلام خوږ دی نو ته به د نور مذهبونو هم قدر کوې. که زه اوس ته یې مه کله مکه یو مذهب پسې بدې ردې ویم، نو دغه مذهب خلک هم راپاسېدی شي زما اسلام پسې نعوذ بالله هم څه ناسه بکواس کولی شي.